زمونږ یو کوو زمونږه د راغونډولو مقصد نور نشته دی صرف زمونږ د راغونډولو مقصد خپل اتفاق دی خپل اتحاد هم دی خپل ورورولي هم ده او بایګانو دوستانو د اتفاق په باره کې چې مونږه تاسو په خپل قوم باندې رحم وکړو په خپل قوم باندې اتفاق وکړو نو الله رب العزت قرآن عظیم الشان کې چې د پیغمبرانو واقعګانې بیان کړي دي د مخکنو نو هغه د دې قوم امت محمدي لپاره یو نصیحت دی یو سبق دی او قرآن عظیم الشان کې الله پاک مثالونه بیان کړي دي قرآن عظیم الشان کې الله پاک د مچۍ د ماشي د مچو دا ذکر الله پاک د امت محمدي د سمجھاولو لپاره کړی دی هغه کې یو مختصر واقعه تاسو بیانوم چې د حضرت سليمان علیه السلام لښکر را روانو او میګي خپل میګانو ته ویلې چې تاسو خپل کورون ته ونوځئ او خپل سړو ته ونوځئ اسنه چې د سليمان علیه السلام لښکر را روان دی او تاسو ان چکړن کی تاسو مړنه کی نو چې څنګه یو میګي د خپل قوم فکر وکړو سوچ وکړو الله رب العزت تدعاغا یعنی میګي دا میګي چې د خپل قوم سوچ او فکر وکړو لکه څنګه چې موږ وسره ټول شو موږ د قوم فکر او سوچ وکړو چې الله پاکه زمونږ د قوم په یو پلیټ فارم باندې څنګه راشي الله پاکه زمونږ د قوم کې به اتفاق او اتحاد په کومه طریقه باندې راشي نو بایګانو هغه میګي ذکر الله پاک جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې وکړو او دا هغه میګي په نوم باندې الله پاک په قرآن کې سورت راولېږو اوس چې په قرآن عظیم الشان کې مونږه د میګي نوم یادو په مانځه کې یا په تلاوت کې د یو میګي د نوم د یادولو په وجه باندې مونږ ته 50 نیکۍ ملاويږي نو چې یو میګي د یو خپل قوم څور دوی خیر ساتي او د هغه سوچ او فکر الله پاک د دونه غوړی نو آیا مونږ چې دا کوم سوچ او فکر راټول کړی دی نو مونږ به الله پاک د غوړو محبوب نه جوړېږو چې مونږ د خپل قوم فکر وکړو د قوم خپل قوم سوچ وکړو او بایګانو دوستانو مونږ اجتماعي ژوند غواړو اجتماعي ژوند د اجتماعي ژوند په باره کې الله پاک جل جلاله د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کوم دی چې هغه د جمع مون دی د جمع مون تاسو په خپل باندې ټول پوه او سمجھدار خلک وي چې د جمع نه ځان نه مون څوک کوي کنه د جمع نه ځان نه مون څوک کوي نو په دې باندې شیطان مسلط کیږي نو د دې د وجه نه وي تاسو جمع ضروري وګڼئ دې جمع کې یو اتفاق او یووالي طرف ته اشاره ده نو کو چرته منګه وای چيلې ګډ او بزا چې کله د رامي ربي راشي نو هغه شرم خوري نو کومنګ تاسو چرته د اتحاد نه جوړا شو څنګه چې د ګډ او د بزې لپاره شرم خدای انده کرانګي زموږ لپاره شرم خان شته ده د بایګانو دوستانو زمون مقصد هم دا دی چې زمون یوواله اتفاق او اتحاد راشي او څنګه چې عاجز خبره وکړه زمون مخکې چې زمون په داوود خیل اینګر قوم کې د ټولو نمخ کې پمن کې یتیمانانی پمن کې کونډي پمن کې غریبانانی او موږ داغو مدد وکړو په دې باره کې زمونږه تاسو ته معلومه یا باندې معلوم زمونږ یو دوا اداري په باجوړ کې چلیږي چې هغه یو پناوګي کې د اجي ولایت اجي صاحب په سرپرستی کې واغه داغه یو اته چلیږي پناوګي کې یو څنګه پانات کې چلیږي د الفت و نو دې په وجه باندې زمونږه محکم ان شاء الله فلاحي ادارې کار کوي او آینده لپاره زمونږ دا میشن دی زمونږه ان شاء الله دا اراده ده چې الله ته منظور هوا مونږه نومم دای کېده چې فلاحي داوود فلاحي تنظیم یعنی داوود خیل فلاحي تنظیم ان شاء الله چې موږ دا اداره جوړو دا به خصوصا لاول کې ټول داوود خیلو
مدد او نصرت کوي د کونډو او رنډو یتیمانانو د غریبانانو او بیا به ان شاء الله د ټول باجوړ ان شاء الله خدمت وکړو. او چې دا راغلي څومره زمونږ مېلمانه دي، زمونږ دا څومره مېلمانه چې راغلي دي د داود خان نه علاوه قومي مشرانو، نو زه تاسو دا وایم چې تاسو قومي مشران زمونږ مخکې مشران وئ او اوس هم تاسو زمونږ مشران وئ. څومره چې زمونږ ملکانان راغلي دي، څومره خانان راغلي دي، څومره د نوابانو راغلي دي، څومره د قومونو مشران راغلي دي، نو تاسو زمونږ مخکې مشران وئ اوس هم مشران یو. خدا نه خواسته من کمزوري وو، زمونږ نه به کوم زیاتې کمې کېږي، زیاتې کمې به کېږي ځکه چې داسې نه چې تاسو قومي مشران من په اوله صدۍ کې وشمارئ او تاسو په 14مه صدۍ کې ځان وشمارئ. تاسو هم په 14مه صدۍ کې پیدا یو او موږ هم په 14مه صدۍ کې پیدا یو. که زمونږ نه کوم کمې زیاتې کېده تاسو زمونږ اصلاح کوئ. څومره کمې زیاتې زمونږ نه کېده تاسو د هغې باره کې تاسو زمونږ اصلاح کوئ. نو بایګانو دوستانو، الله دې ستاسو عزت وکړي او الله دې ستاسو مدد وکړي او الله دې ستاسو نصرت وکړي. او زه دې ناستو کسانو دا څومره دلته راغلي دي، الله پاک دې زموږ ستاسو د شپږ وړه طرفونو نه حفاظت وکړي. زه خبرې نورې نه اوږدې کومه ځکه چې ملګري دا وایي چې